اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا مخکې آیتونو کې تذکره د دې وه چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي، دا خلک خبره ولې نه مني، هدایت ته ولې نه راځي. د هغې وجه دا ده چې دی پیغمبر باره کې دا خبره کوي چې دا خو موږ به اوس د یو بشر خبره منو، د یو انسان خبره به منو. دا خبره په دې باندې غمیږي، د دې په زړونو کې دا خبره پرته ده چې رسول پیغمبر هغه د بشر نه وي، نو موږ بالا خبره منو، د انسان خبره موږ نشو منلی. حال دا چې انسان چې کله د دنیا د فایدې خبره کوي د هغه مني. په دې دور کې هم که وګورئ نو خلک وایي دا د مولا خبره به اوس زه منم. نو مولا دته کومه خبره چې کوي نو هغه د کامیابۍ ده د دنیا نه وروستو، د آخرت د کامیابۍ. نو د هغې خبرې سره نه لګي، د دې وجې نه د دنیا د مولا سره هم نه لګي. اوس که یو سړی هغه د دنیا خبره کوي دته، که دی ذمېدار دی د ده د ذمېدارۍ په باره کې دته خبرو کی چې هلکه که ته دا قسم تخم راوړې او دا وکري نو دا به ډېر ښه وي، دی دا خبره مني. ولې هغه نه، هغه تجربه کار دی، تجربه یې کړله. که د دنیا کې د یو ډاکټر په باره کې ته ورته څوک ووایي سړی ناجوړه دی، دا پلانکي ډاکټر له بوتلل غواړي او چې هلته کې لاړې که نه هغه ډېر ماهر ډاکټر دی او ډېر زر به دا مریض جوړ شي. د هر څه پرېږدي هغه له ځي. ولې هغه ته پته ده که نه هغه باندې تېر شي دي. که د دنیا کې د بل څه کاروبار په باره کې وی، د دنیا د اشیاو په باره کې وی، د دنیا د آبادو په لحاظ سره وی، او چې د دنیا کمه د فایدې خبره هغه د تکې د هغه مني او تا د پاره به شل دلیلونه هغه ګوري. لیکن چې د دنیا نه وروستو د دین خبره ورته کې، د آخرت د کامیابۍ خبره ورته کې، دی نه مني. ښه نو زه اوس د مولا پسې روان یم، دا چې زموږ بعضې به وي زموږ په وظیفو چې لو شوی دی موږ په هغه پسې به ځو. اوس بعضې پکې نور څه وایي، بعضې نور څه وایي. مدرسو کې سبق ویلی، مدرسو چاله څه ورکړي؟ تر اوسه پورې یو انجینیر نه دی ورکړی. مدرسو خو چاله تر اوسه پورې یو ډاکټر نه دی ورکړی. مدرسو چاله یو اے سی او ډي سی او دغه شی هم نشي ورکولی. مدرسې چاله څه ورکړي؟ هلته کې چې سبق ویلی ښه زه به اوس په هغه پسې روان یم. د ده اوس دغه طرف
د خراب دی. نو د هغې د نه منلو دپاره دی اوس 20 دلیلونه به ګوري. ښه کله به سوی کله ولا نور نمونه کېدي. ښه مدرسه کې خو پلان کېدي بنیاد پرستی او فنډامنټلستی او دا خو پکې دهشتګردي او دا پکې ملایت ته او دا پکې پاپایت ته او دا پکې پلان کې دی ډینګې دی. هغه قصې کوي، هغه شروع کی. الله رب العزت وایي دا خلک چې ایمان نه راوړي نو دی وایي خان زه اوس په بشر پسې ځم. په دې وخت کې ولې الله ما ته هدایت نشي کولی؟ ما به الله دغسې روانوي په هدایت باندې او دا کم کار چې زه کوم دا د هدایت دی. کله به څه وایي کله به څه وایي. الله رب العزت د هغې جواب کوي. په دې ځمکه کې که ملایک اوسېدی نو الله به رسول هغه هم ملک را لېږلی وی، لیکن دلته چې به اوسېږي انسانان به اوسېږي. انسانانو کې یو خبره ده، انسان او ملائک یو بل په بعضې خبرو نشي پوه کولی. ملائک په هغې کې توالد تناسل نشتی. ملائک لکه څنګه چې زموږ انسانانو کې نیکه دی نو د هغه نه پیدا شي، د هغه زوی شي، د هغه پلار شي، نو بیا چې د نه پیدا کېږي د هغه نوسی شي، د هغه نیکه شي. نو دا سلسله روانه ده. اول زوی پیدا شوی دی نو بیا د هغه زوی پیدا شو نو نوسی شو، د هغه چې بیا زوی پیدا شي د هغه کړوسی شي، بیا چې هغه پسې پیدا شي بیا کودی شي او بیا پکې پردی شي او پسه شي. دا پسې روانه سلسله روانه ده. ملایکو کې دا سلسلې نشتی. ملائک په یو ځای پیدا شوي دي، ټول خبره خلاص شي ده. نو که دغسې ملائک راغلی وی نو یو به تا ملائک لیدل نه، ولې ستا په بدن کې ستا په سترګو کې دومره طاقت نشته چې ته وینې. نو هغه بیا تا ته ځان به متشکل کاو. ملائک هم ځان شکلونه بدلولی شي، په یو شکل باندې یو بل شکل باندې کېدی شي. پیریان هم داسې کولی شي، په یو شکل باندې بل شکل باندې کېدی شي. او حدیث کې راتله چې چا خپل شکل بدل کو پیریانو کې او چا مړ کو، نو خلک پښتو کې وایي خونې په خپله غاړه، فدمو هدرن، د هغه وینه بس بې ځایه ده، داسې ورغښته. ملائک هم شکلونه بدلولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله جبرئیل علیه السلام به راته نو کله کله به هغه د یو انسان په شکل کې راته، اکثر به راتله دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د هغه په شکل کې به راته. نو د انسان هغه به د انسان په شکل کې راته، نو انسان به تا به چې لیدو نو انسان دی. حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پیژندلی، راغی جو کېناست، وی ستاسو څه تپوسونه کوم، ایمان څه شی دی، اسلام څه شی دی، احسان څه شی دی، قیامت به کله وي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نور جوابونه خو ورکړه، قیامت په باره کې ورته وی چې ما او تا په دې کې برابر یو، لکه څنګه چې تا ته پته نشته چې ما ته هم نشتی. بیا علامات علامات ورته وښودو، دا د علامات دي قیامت. بیا لاړو وته او په هره خبره کې وی تا رښتیا ووایي. لاړو وته خلکو ته یې اوس وګورئ چې کسان پسې ووته، اخوا دېخوا ګوري، خواره شو کسان مدینه کې، سړی نه و، ورک شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا جبرئیل علیه السلام راغلی و، تاسو ته ستاسو دین ښودو، د انسان په شکل کې راغلی. دا نور اوږد حدیث دی هغه. بهرحال هغې نه دا معلومیږي د انسان په شکل کې راغلی و.
ناشنا سړی و، سپینې جامې وې، تک تور ویښته و. هغه کې مفسرین لګیا دي، علما لګیا دي، اوږدې خبرې کوي. دې څه مقصد و؟ بهرحال ملائک شکلونه بدلولی شي، نو ملائک به شکل بدل کړی او راغلی به وی تا ته د انسان په شکل کې، نو تا به لیدی. اوس انسان په شکل کې راغی نو تا به بیا وی چې دا خو انسان دی او سړی دی. خیر د هغې بیا هم څه جواب به کېده، قصه به کېده، لیکن ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په دې قصو نه پوهېدو، هغه د پیدایش په مسلو باندې نه پوهېږي، هغه د بیا د سنتو په مسلو نه پوهېږي، هغه بیا د غم او د خادۍ په مسلو نه پوهېږي، هغه نکاح په کې څه شی دی، واده په کې څه شی دی، د واده چې څومره مسایل دي رستو واده وشو هغه چې څومره مسایل دي د دې باندې ملائک نه پوهېږي. موږ له خو داسې یو سړی پکار دی چې هغه دې موږ ته پریکټیکلي طور باندې تیوري دی یوازې ووایي، نو بیا دې ورپسې پریکټیکلي طور باندې موږ ته وښیي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا نمونه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې الله وایي نمونه ده. هر یو عمل هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودل دی، داسې کوي. دوه کارونه دي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي کړي، حکم یې کړی کوئ تاسو، لیکن په خپله نه دي کړي. یو بانګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله نه دی ویلی، دغسې ناسي خلکو ته ښودل دی هم داسې وایه، لیکن په خپله باندې ولاړې بانګ یې ویلی داسې نه د شي چې تا. او دویم وایي مړی چې تندې لامبولی، خو نه یې ښودله داسې وکئ داسې وکئ داسې وکئ، نو صحابو کړلی، لیکن په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تا مړی نه دی لامبولی. بهرحال دا بعضې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي، نو پریکټیکلي طور باندې هغې په بل باندې هو داسې ګوره دی وایي وایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایه، نو هغه الله اکبر الله اکبر ویل دی، نو بیا وی ته په زوره وایه، هلته چې ودرېږې په زوره به داسې وی، داسې ګرځي را ګرځي به پکې، سر هغه به ښی طرف ته او ګس طرف ته به اړی، چې کله ځای غټ دی عام حالات دي، نو هغه ځای کې مخکې اذان خانې به وي، نو اذان خانې کې الله اکبر الله اکبر به وي، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول حي علی الصلاة، او په هغې طرف کې وي، نو هغه طرف ته ولاړ، نو یا حي علی الفلاح بل به دې طرف ته راغی، ولې غټه اذان خانه به وه. اوس زموږ په دې دور کې موږ ته دا وایي چې تاسو سینه به نه ګرځوئ، سر ګرځوئ، سر تاوه لیکن سینه به نه تاوئ، د قبلې نه به خپله سینه نه اړئ. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښونه ښودله دغسې کوئ، فقهاو د هغې بیان کړلی دغسې کوئ. نو غم خادي وغیرہ دا په پیغمبر باندې نه دي، په ملائکو باندې نه راځي، هغه په دې چل نه پوهېږي. واده چې څومره مسایل دی په هغې باندې ملائک نه پوهېږي، توالد تواصل تناسل دی او څه دي او څه دي، څنګه چل کېږي او څنګه نه کېږي، غسلونه دي او اودسونه دي او څه دي، دې قصو باندې هغه نه پوهېږي، اودس ماتېږي او اودس روغېږي، هغې په دې باندې نه پوهېږي. ولې دغه قصې د هغو شتی نه نو مړی وشو چل به کوې، نو مړی به هغه په چل باندې هغې نه پوهېږي، ولې د هغې نه څوک مري نه، اوس نه مري. نو که دا خبرې شي نو دا به موږ ته څنګه په کومه طریقې باندې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې بیبي وفات شوې ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوڼه وفات شوي دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن وفات شوي دي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې نور صحابه کرام وفات شوي دي. نو هغې څنګه د هغې تجهیز و تکفین او د هغې جنازه او د هغې یو څه بل څه او د هغې غم هغې په کومه طریقه باندې کړلی، نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی سنت دي، دا یې ښودلي ټول یې ښودلي. بهرحال خبره
قیامت ورځ به راځي، هلته به حساب کتاب کیږي. د قیامت کې د پیدایش تذکره کوله څوک کوي؟ الله به کوي. اوس دلته کې آخري رکو ده، په دې کې تذکره کوي د موسی علیه السلام. او موسی علیه السلام له الله نښې ورکړوې، د هغې تذکره کوي. فرعون چې کومه خبره کړې او فرعون ته چې کومه خبره شوه د هغې، او فرعون چې کوم غریبانان موندلي او د هغې سره چې کوم ناروایی کول، د هغې څه تذکره کوي. ورپسې الله رب العزت وایي ته مې رالیږلی، قرآن مې رالیږلی، د هغې تذکره کوي. او څوک چې ایمان راوړي نو هغه الله ته سر په سجده باندې ږدي، د الله نه غواړي، د الله بندګي کوي. نو الله نه چې غواړي نو څنګه به غواړي، د هغې تذکره کوي. دارنګې منځونه دي، منځونه به کوې نو څنګه به کوې؟ نو ټول منځونه په زوره کوې؟ نو ټول په زوره هم نه، نو ټول به په پټه کوې؟ نه ټول په پټه هم نه، نو څه چلو کا؟ میانه روي اختیار کا، څه په زوره کا او څه په پټه کا. آخر کې مسله توحید بیا ذکر کوي. سورۃ کې منګه مخکې ویلي وو، هغه څلور غټې خبرې وې چې د هغې مستحق، چې د هغې مرتکب مستحق د عذاب ګرځي. هغه یو شرک مستمره و، یو پکې استهزاء پیغمبرانو پورې وه، انکار د معجزو نه او د پیغمبر ویستلو د خپل کلی نه، ملک نه، علاقې نه. دا څلور خبرې وې چې د هغې مستحق، چې د هغې مرتکب مستحق د عذاب ګرځي. شرک مستمره، شرک مشرک دی، د مستحق د عذاب دی. نو دې باندې صورت ممتاز و. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، یقیناً ورکړې موږ موسی علیہ السلام لا 9 نښې، واضح 9 معجزې وې، 9 نښې وې. مخکې تیر شوي سورۃ اعراف کې موسی علیہ السلام له یو امسا ورکړه، موسی علیہ السلام له دغه ید بیضا ورکړو. دانګې موسی علیہ السلام له هغه طوفان نه راغلیو، دا هم نښې وې. موسی علیہ السلام له تورات ورکړی شو، دا هم نښې وې. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، یقین ورکړې موږ موسی علیہ السلام له 9 نښې بینات واضح. فاسأل بنی اسرائیل، نو تپوس وکړه د بنی اسرائیلونه، اذ جاءهم کله چې راغی دوی ته موسی علیہ السلام، فقال له فرعون، نو فرعون ورته وی، چاته موسی علیہ السلام ته وی، انی لاظنک یا موسی مسحورا، یقینا زما خو خیال تا دا دی پتا باندې اے موسی د جادو کړی شونه، چې تا باندې چا جادو کړل. چتا بعض خلک راشي وي جادو نشتی، ول نشته، لاړ دغه هندوان نه تپوس وکړه شته کې نشته، آیا ته ودرېږه وایي ما باندې وکړي چې کېږي د باندې که نه کېږي. دی ناروا څوک چې کوي نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کافر دی. قرآن کریم کې هم دا مخکې ویلو، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سحر کاو، سحر و کفر دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم فرمایلی چې هر ساحر چې دی نو دا کافر دی. سحر کوي، جادو کوي، دا مسلمان نه کوي، کافری کوي. ها نو کیږي بیا سحر کې او معجزه کې فرق دا دی چې معجزه کې شی بدلیږي او سحر کې حقیقت د شی نه بدلیږي. لکه سات د پاره ستا په نظر باندې دا برازي چې دا دسی دی، اب دسی نه. نو ته تا باندې جادو کړی شی دی. قال نو موسی علیہ السلام ته لقد علمت، یقینا تا ته پته ده، ما انزل هؤلاء ندی نازل کړي دا الا رب السماوات والارض، مگر رب د اسمان نو د ځمکې بصائر د خلقو د پوه کولو د پاره. وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، او یقینا زما یقین دا دے، تحقیق می دا دے اے فرعون پتا باندې، مسبورن د هلاک شونا، تو خو هلاک شوه، تو خو خاسره، تو خو په خسران کیه، یا مسبورن باندې ته لعنتی ہے، یا مسبورن باندې ته مخبول چې عقل پکې نه، ته بے عقل ہے، قمقل ہے.
دارنګه ته ډوب شوی غرق شوی. موسی علیہ السلام ته الله ویلیو اے موسی لاړ شه فرعون ته تم لاړ شه ستارور دیم لاړ شي وقولا له قولا لینا نرم خبر بوته کوي. دلته دا خبر راځي مصبورن کې ګډه معنی راځي او ټول داسې دي چې هغه د مټاکوالی دي. اهو پسته خبره خونه ده کنه نرم خبره خونه ده. کته وې چې ته تباه شوی نو دم سوی زما یقین نه پتا باندې اے فرعون د تباه شونه ته تباه شوی ته تاوانی او ته مقبول چې عقل د پګی نشته ته بی عقل قمقلی ټولې خبرې سمجھ چې کومه معنی کې جو هغه ټوله مټا کړه. نو هلته کې موسی علیہ السلام ته الله ویلو دا حالات بدلیږي. دې وخت کې بدون منی هلته کې نه مني نه اوس تبدیلی راغله تبدیلی راغله ډېره راغله. نو هلته کې هم تبدیلی راځي که نه سړی وخت کېږي وخت سره تبدیلی راځي. اول کې سړی وړو کې نو بیا ورپسې لوی شي ځوان شي نو بیا ورپسې پوخ عمر ته ورسي نو بیا بوډا کېږي ورو ورو. موسی علیہ السلام ابتدائی دور دی ډېر په ښکلې په نرمه لهجه باندې وایي 40 کاله د په نرمه لهجه باندې لګیاو اونه شوه. نو چې کله ونه شي دلته کې ما او تا خپل بچو ته او نور سکے ما او تعالی سکے مور چې هغه ډېره زیاته مهربانه ده په خپل زوی باندې بچی باندې او ته ابئی او جی ابئی بیا ته ابئی هغه جی ابئی جو بیا په دریم پیر باندې یا په سرورم پیر باندې هغه وای ابئی نه خاورې ته خاورې کله وته ابئی نه مرګ خبره مټا کشي ولې یو پیر نه کیږي کنه یو پیر نه دو پیر نه آلدگی موسیٰ علیہ السلام لگیا دے پا مخ مائے لگیا دے نرم خبر کئی آلدگی آغا طرف نہ مٹا کے ویلے کی اونشوا موسیٰ علیہ السلام متوی اے فرعون تو تبا شوے اے فرعون تو قمقلے آخر کی خبر ہے وہ توکڑا اس نے کی اس فارادا یستفزهم نو ارادہ اکڑا دے فرعون چی اخوزی دی لرا دے ازمکنا وی باسی ازمکه نه وباسي ازمکه نه لري کی د ملک نه لري کی فاغرقناه من غرق غلرا چالرا د فرعون لرا اعلی یا فرعون می غرق بلې وسړی په کې دی هغه فرعون نه غرق شه تا ته سو وایي کتاب بنی اسرائیل نه کتل نو مخکې مونږ ویلو څوک وایي اغرقنا آل فرعون یو آل یو مضاف الیه وي کله چې حکم لگی نو دا پا مضاف باندې لگی پا مضاف لے نہ لگی ضرب تو غلام زیدین نو دلته کې زید نه دی واله غلام واله نو ول آل فرعون نو فرعون آل فرعون آل غرشه دی فرعون نه دی غرشه یو سړی په داسي محقق راغله محقق سے پکشته یو دوانی هغه وی فرعون ایمان راوړل داغه ایمان بیا د موسی علیہ السلام نه موچت شه دی شته پکې خلق اگر دغه ځکه واضح آل فرعون کی خبره هغه باندې نه پويږي په عربی په لغت باندې نه پويږي آل او اهل کې فرق نشي کولای نو راشه دا وګوره کنه اغرقناه الله یې موږ دې غرق او مم معه سوچ چې دا غسر او جميعا ټول می غرق کړه بعض به زمونږ نه خبره راغله هغه یو پکې ټوکی واغه پکې بچو درو بولی وای الله وی جميعا ټول می غرق کړلی سو کې پادشي نه دي ټوکی پکې نه پادشي زما د عمل خو موسی علیہ السلام په شان دي خبرې کولې انا تو غلط مو وای الله وی ټول می غرق کړلی سو پادشي نه فرعون په لخر کې چې سو کو یو تنم نه بچ شیخه ځان په بعضی خبرې شروع کی وقلنا من بعده او منګه رسدا غنل بنی اسرائیل تا اسكنوا الارض وسيب دز مکه کې فاذا جاء وعد الاخره کله چې راشي هغه وعده اخراني جینا بكم لفيفا رب علوم تاسو ټول راغون وبالحق انزلناه وبالحق نزل قران کریم په باره کې وای په حق باندې د موږ نازل کړل او په حق باندې رسیدل نو بازي بکې راغله په بلبل سوي کنه داغي باندې رد ده هغه وای جبرئیل علیہ السلام خو آل تکی وحی راوڑلا صحیح راوڑلا قرآن صحیح راوڑلا
لیکن چې دلته کې وکاتو یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم، منګه خو ته دسی وایو او ته نه وایي. یو طرف ته محمد دی، بل طرف ته علی دی رضی الله تعالی عنہ. دا دواړه په شکلونو کې یو شانو. نو جبرئیل علیہ السلام خطا شو د محمد صلی الله علیه وسلم په د علی رضی الله تعالی عنہ په ځای باندې لاړ وحی ویوړه محمد صلی الله علیه وسلم لا. بعضې پکې داسې دي که دنیا دا قسمه قسم خلق به تا ته میلاویږي ښه نه پکې دغه وایي. الله څه وایي؟ وبالحق انزلناه وبالحق نزل. په حق باندې موږ دا شروع کړل د هغه ځای نه چې راغلی را روان شوی دی، نو هم په حق باندې را روان شوی دی. وبالحق نزل، او په حق باندې سر ته رسېدلی، ځای ته رسېدلی، خطا شی نه دی. او که حساب کتاب شروع کې نو بیا به خبره بیا وراري. حساب کتاب چې شروع کې وحی چې راځي عام طور باندې پیغمبران چې جوړیږي نو په څومره وخت کې په څومره عمر کې جوړیږي. نو هغه وخت کې خو علي رضی الله تعالی عنہ نابالغ وړوکی و وحی چې کله شروع کېده. عقل نشتی، پوه نشتی، سوچ نشتی، فکر نشتی. وایي دا علي رضی الله تعالی عنہ پسې راته غرضی په خټه باندې اور لګی وي دې ګوري نه خواته هغه دا هغه عمر څومره دی خو نابالغ دی. عام طور باندې زموږ خلک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایمان راوړل نو په مشرانو کې ایمان چا راوړل، په ښځو کې چا راوړل، نو په وړو کې چا راوړل. وړو کې چې ایمان راوړل نه هغه علي رضی الله تعالی عنہ دی. او وړوکی و نابالغ و کله چې ایمان راوړ. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نه لېږلی موږ ته مگر زیر ورکوونکی او یره ورکوونکی. وقرآنا فرقناه. ټیم ختم شو کس کنه 3 منټه شته. زه وبالحق انزلناه دې نه بیا وایو دا ځای پورې به بس کو. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، او یقینا لېږلی ورکړیو موږ موسی علیہ السلام له 9 نښې واضح واضح. فاسأل بني اسرائیل، تپوس کړه د بني اسرائیل نه، اذ جاءهم کله چې راغی دوی ته. فقال له فرعون، وویل دته فرعون انی لاظنک یا موسی مسعورا، یقینا زما خیال دی تا باندې اے موسی د جادو کړی شوونه. قال وی موسی علیہ السلام لقد علمت، یقینا تا ته پته ده. بل ذکر راځي رستو براشي. الله رب العزت د فرعون په باره کې وایي واستيقنتها انفسهم، پزړه کې یقین کړو چې دا پیغمبر رښتونه دی. ظلموا بها واستيقنتها ظلم وعلوا، یقین کړو چې دا رښتونه دی. موسی علیہ السلام په باره کې دا خیال یو پزړه کې دا رښتونه دی، دا رښتیا وي، لیکن په ظاهر کې نه رښتیا ولي وي، دروغ وي. قال لقد علمت، موسی علیہ السلام ته یقینا تا ته پته ده ما انزل هؤلاء چې نه دي نازل کړي دا تورات او دا معجزې څه چې دي الا رب السماوات والارض، مگر رب د اسمان او د ځمکې بصائر د پوه کولو دپاره. واني لاظنک یا فرعون مسبورا، او یقینا زما تحقیق دا د ستا باره کې اے فرعون مسبورا د هلاک شوونه، اے فرعون مسبورا د بېعقلونه د قمقلونه تو قمقلې. فاراد یستفزهم، او تو لعنتی بازی وي. فاراد یستفزهم، نو اراده وکړه د فرعون چې وخوځئ دې لره د ځمکې نه. فاغرقناه، نو موږ غرق کړه ده لره، ومن معه جمیعا، چې د هغه سره ټول. وقلنا من بعده، وی موږ رستو د هغه نه، رستو د غرق کېدو د دغه فرعون او د هغه د قوم نه. لبني اسرائیل، بني اسرائیل ته یو وی اسکنوا الارض، اوسېږئ په دې ځمکه کې. فاذا جاء وعد الاخرة، نو کله چې راشي هغه اخرنۍ وعده، جئنا بكم لفیفا، د قیامت د ورځې وعده چې کله راشي نو رابولو موږ تاسو ټول راغونډ. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.